نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن در سره په ډېر ښایسته ټاپک باندې یو څو خبرې کوم، خو د دې نه مخکې تاسو د شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې تاسو دا خبرې واورئ. بیا راځم ستاسو سره څو خبرې کوم. وی دا ملا صاحب د اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. دا خبره ده که نه ده؟ زمونږ د طالبان مولیان خو لږ سادهګۍ دي ته وایي ملا یې وایي امان صاحب اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. نو دې ریاست داسې وکړئ یاره نو څه ووایو نو سټمګره وه ملا سټمګره وه څه ووایو څه ته وایي په خبره ځان پوه کړه. اته کاله دې مدرسو کې تېر کړی او ته جواب نه شې ورکولی. کلاو اوایا ببانگی تو ہلدا سردا سی چت کا وی او بالکل زی اسلام آباد غوارم، زی اسلام آباد غوارم. دروغ نمی یو ملی نه اسلام آباد دا سلکون او دا پارلیمنٹ غوارم. تاویل پکی نکن، تاویل نکن. زی اسلام آباد غوارم پنڈے سر خواهی چکم دے تاکہ خبری کن درو خبرتا نکن. ولی دا اسلام آباد دی پس انتقال دے کہ دا اسلام آباد دی پس رجسٹری وزبت رستو کیرم، کہ اسلام آباد دی خلق پس رجسٹری دوردی ملکیت تے وزبت رستو کیرم، او کہ اسلام آباد زمان دا اغی ملدار الخلافہ دا خبر دان پہ کا کہ اسلام آباد زمان دا اغی ملدار الخلافہ دا کم ملک پا بنیادونو کی چلا شیخ الہین وینی پرتی دا کم ملک پا بنیادونو کے کہ زمان دا علماء وینی پرتیری، دا کم ملک پا بنیادونو کے کہ زمان دا علماء دا تحریک آزادے وینی پرتیری. نو دا دغی ملک دا دار الخلافے حق مالا دی تعالی ندی جا. مولانا بیت دیگر سے بے خبر کولا هغه ویرورا په دې اسلام آباد کې د اخرې لګرځي په دې روډونو او سیګریټ وسرای او چکرې لګي او بربند ګرځي سره د بالا بچو سره د خزو. نو د اسلام آباد دې سره فون کوي او په دې پکې پټکی والا خط مضبوطه شمله میواله په دې روډونو ګرځم ما سره بس. نو ته اسلام آباد په ګډا خوند ورکې او زه اسلام آباد په پټکی رونق بارونق کول غواړم. د اسلام آباد پارلیمنت ته خریلې ورلېږل غواړي او د اسلام آباد پارلیمنت ته عالم ورلېږل غواړم. نو د اسلام آباد تا پس انتقال نه د اسلام آباد غواړم. کلاو ورته وایه اسلام آباد د دې ملک دارالخلافه ده او دا ملک زما دی. زه به ټول عمر په سیکل ګرځم او ته به ټول عمر په لینکوزر کې ګرځې ولې زه د دې ملک اوسېدونکی نه یم. محترمو، لکه څنګه چې حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه ستاسو د وړاندې دا خبرې وکړې او تاسو اورېدلې. بلکل نن چې کوم دی عوام را پسې اعتراضونه کوي، یار مولا چې کوم دی زه سیاسي مولا نه منم، د مولا د سیاست سره څه کار دی، او دا مولا چې کوم دی کرسۍ غواړي، د کرسۍ دپاره چې کوم دی دا منډې تړلې وي، او دا مولا چې کوم دی دغه مشري غواړي. نو محترمو، بلکل مولا کرسۍ غواړي، دې کې شک نشته دی، او بلکل مولا چې کوم دی دغه پارلیمنت غواړي، دې کې شک نشته دی، او بلکل مولا چې کوم دی دغه اسلام آباد غواړي، په دې کې شک نشته دی. لکه څنګه چې حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه وفرمایل چې بلکل دغه اسلام آباد چې کوم د پنډۍ سره چې کوم دی په خوا کې نږدې دی، دغه اسلام آباد غواړي. ولي محترمو، یو خدا ده چې دا اسلام آباد چې کوم دی بلکل دا د چا د پلارو د نیکه نه دی، یو هغه به غواړي خیر دی، او که مولا چې کوم دی منډه تړله د هغې دپاره وایي چې بس مولا بدنام دی. څرنګه چې ستا حق دی، ستا نه ډېر حق چې کوم دی د عالم او د مولا دی. ته د دې ملک په خیر نه پوهېږې، ته چې کوم دی د دې ملکو په چلولو باندې نه پوهېږې. الحمدلله علماء کرام په دې ډېر ښه پوهېږي. د علماء کرامو چې کوم دی په سیاست کې ډېر وخوشو، دیو ته د دې چلول ډېره ښه طریقه ورځي.
او بل ته چې کوم د پارلیمنټه ګیره خریلې لګې ته چې کوم د دغلته چرته شرابي او زناکار لګې خیر د لار شي پارلیمنټ په دې باندې خسخ کاری که چرته عالم دین وو چرته چې کوم د یو قاری صاحب وو چرته چې کوم د یو مفتی صاحب وو چرته چې کوم د پسوندو باندې برابر وو چرته خسته ګیره پرې خو دی وا چرته خسته پټکې پرې والو بس دا ستا دشمن شو دا ستا زړه نه غواړي چې په دغه ځای کې وردن نشي نو چې یو سړی چې کوم دی چرته شرابي دی یو سړی چې کوم دی مثال چرته چرسي دی یو سړی چې کوم دی دروغجن دی یو سړی ډوپوکي دی یو سړی چرته زناکار دی دا انسان به ستا چې کوم دی مشري څنګه وکړي دا به ستا د عمل چې کوم دی څنګه وچلی او دا به چې کوم دی د عمل د فایده چې کوم دی د هغې د لټولو څنګه کوشش وکړي دا هېڅکله هم داسې نه چې کېدی او دغه رنګ محترمو چې زه اسلام آباد نه غواړم او زه دا کورسۍ نه غواړم نو چې زه تر څو پورې دغه اسلام آباد ته نیم رسېدلی زما عالم نه دی رسېدلی هغه به دغه کورسۍ باندې نه دی ناست هغې ته دغه مشري نه دی میلاو نو محترمو د دغه عالم خبره بیا څوک اورم نه چې کوم نه څوک به سلام کوي نو چې کله دغه عالم په دغه ځای باندې او په دغه اقتدار درته میلاو شي دغلته ورسېږي نو بیا الحمدلله د دې عالم هر څه چلیدی شي که دا بیا چې کوم دی د قادیانیانو خلاف څه هغه چلیږي که دغه رنګ چې کوم دی نور څومره غدار خلک دی کافران خلک دی ظالمان دی دغه ټول خلاف چې دا څه هغه چلیدی شي او که داسې نه وه نو بیا به د دې مولا خبر نه چلیږي بیا چې څوک به دې ملک کې کوم فساد او شر چې کوم د خورې هغه به کېږي که د اسلام خلاف څومره بیلونی هغه پاس کېږي بالکل چې کوم دی ځکه اوس عالم بینه نو چې عالم محترمو د دې ضرورت دی دغه کورسۍ ته د دغه پارلیمنټ ضرورت دی دغه اسلام آباد ضرورت دی نو ستا دا اعتراض چې مولا کورسۍ غواړي او مولا چې کوم دی د اسلام آباد غواړي او مولا پارلیمنټ بالکل غواړي په دې کې شک نشته دی بالکل زه ستاسو په دې خبر کې متفق یم خو زما د نورو خبرو چې کوم دی هم جواب راکړه دا سمې چې درته وویله ښه نو بیا دپاره چې کوم دی محترمو دا اعتراضونه مونږ نه دي په کار چې مونږ دا اعتراضونه وکړو ځان پوهې کول به دې باندې په کار دی چې کله مونږ پوه شو بیا به داسې اعتراض نه کوو الله رب عزت مونږ د غلطو خلکو نه وساتي وما علینا الا البلاغ